الله پیغمبر فرمایي شپېته کاله به منځونه کړي لیکن یو موږ به د الله په نسبت قابل قبول ني. شرنا پناه واړې د تیار د شرنا پناه واړې نو دغه شان دی یعنی بغیر د علم زندگی د دې مثال دا د تور شپې دی دا د تیارې دی. او وګوره قرآن پاک کې مونږ او تاسو دا د تیارې نه د پناه غوښتلو څه شوي دي دا تلقین شوي او دا حکم شوي دی. همدغه شان دی علم نه بغیر زندگی تیرول دا تیاره ده. عام تاسو لږ شان دی غور او فکر وکړئ، عام لږ شان دی سوچ وکړئ دی دنیاوي اعتبار سره به راشو، دنیاوي اعتبار سره چې دا خبره خاص تاسو سمجھ کې راشي. د دنیا دا څومره فنون دي که نه، د دنیا دا څومره پوهه دا فهم دی سمجھ دی. ستاسو په خیال که دا ډاکټران خپله ډاکټري پرېږدي چې بس نن د پس نه به مونږ ډاکټري نه کوو، نه به د ډاکټرۍ سببونه وایو او نه به د ډاکټرۍ تعلیم کوو. تاسو رښتیا ووایئ زندگی به ګرانه شي که به ګرانه نه شي؟ څومره تکلیفونه دي د دې ډاکټرانو د وجې د خلکو نه لرې شي. داسې مطلب هرې محکمې والا، هرې عهدې والا، هرې شعبې والا هغې د خپله پوهه فهم سمجھ پرېږدي. تاسو رښتیا ووایئ د دنیا نظام به ونه چلېږي. ګاډو والا وایي بس دا د ګاډو متعلق چې کومه زمونږ پوهه ده چې ګاډی به څنګه چلې، کم طرف ته به کې بریک په کله اخلي، سلیټر به کله ورکې، موبایل کم ځای کې چې یعنې ګاډو والا خپل دا سیسټم ختم کړه. تاسو رښتیا وایئ دنیا ژوند به څومره ګران شي. داسې کو مطلب هرې شعبې والا زمیندار طبقې ده چې الله کم پوهه ورکړې ده، کم فهم ورکړی دی. ځمکه چې اول مطلب ځمکه به واړې بیا به غنم وکړې، بیا به مطلب دی لکه اوبه ورکې، بیا به دا کټکې، بیا به دی نه بوس او غنم. تاسو رښتیا وایئ کو دی دا پوهه دنیاوي اعتبار سره چې کوم پوهه الله دی له ورکړې ده که دی دا پوهه یعنې دا پرېږدي په دې باندې وایي موږ عمل نه کوو. تاسو رښتیا وایئ زندګي به تېره شي، د لوږې د لاسه به مړه شي. چې کومه ذخیره ده یو کال به کار وکړي، دوه کاله به کار وکړي، حتی تر دې چې دا به ختمه شي. دا د نکاح پوهه چې الله کومه ورکړې ده خلکو له چې مطلب لګه یعنې لږ شان دی یعنې ډېر اغټ شي نو مور پلار فکر کوي د ده د نکاح. وګوره که دا د نکاح دا پوهه فهم سمجھ الله د دې خلکو نه واغستو. تاسو رښتیا ووایئ دا موجوده خلک باندې شپېته کاله ژوندي، اتیا کاله به ژوندي وي، سل کاله به ژوندي، مخکې به دنیا نظام ختم شي. نو چې کله مطلب دنیاوي اعتبار سره چې کومه پوهه فهم سمجھ که دا چرته خلکو پرېښو د دنیا نظام نشي چلېدی. نو تاسو رښتیا ووایئ هغه اصل پوهه او فهم سمجھ چې کوم د دین دی که دا د دین پوهه فهم سمجھ موږ پرېښو تاسو رښتیا بیا به نظام څنګه چلېږي؟ بیا خو به جهالت شي، بیا خو به زندګۍ نه توره شپه جوړه شي. لکه چې په کومه زندګۍ کې علم نشته، په کومه زندګۍ کې د علم رڼا نشته، په کومه زندګۍ کې د قرآن رڼا نشته، او په کومه زندګۍ کې د احادیثو د سنتو رڼا نشته، او په کومه زندګۍ کې او په کوم ژوند کې چې شریعت محمدیه نشته، د دغه ژوند مثال خو د تورې شپې دی. او توره شپه دې نه خو الله موږ ته حکم کړی دی چې تاسو ما ته پناه غواړئ. ځکه ټول فسادات چې کېږي دا د شپې کېږي، قتل او غارت دا د شپې کېږي، زنا بدکارۍ جواري شرابخوري دا د شپې کېږي، ډاکې رهزني نور مطلب لکه کم پلینینګونه دي دا زیات تر چې کېږي نو دا د شپو کېږي. او چې کومه زندګۍ کې علم ني، کومه زندګۍ کې د الله دین ني، د دې مثال د شپې دی. د شپې تاسو رښتیا ووایئ یعنې د انسان په دې جسم کې دا سترګې نه دي، سترګې د دې مثال لکه د علم دی. تاسو رښتیا ووایئ په تیاره کې تاسو سترګې پټې کې تاسو مزل کولی شئ. نو کله چې مطلب په تیاره کې تاسو مزل نشئ کولی بغیر د سترګو غړېدو، نو داسې بیا د ژوند دا سفر مونږ بیا څنګه بغیر د علم کوو؟ په تورو تیارو کې چې د سترګې ړندې دي دی که مزل کوي نو دی به کندې ته پروزي. داسې که بغیر د علم د پوهه فهم سمجھ او د الله د دین پوهه فهم سمجھ مونږ نه حاصلو بیا به مونږ تاسو تیارو کې زندگی تیرو، حتی تر دې چې زمونږ عبادات هم په تیارو کې بیا وي او د تیارو والا عبادت ورته الله په نسبت باندې قابل قبول نه دی. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و یو کس به شپېته دوه شپېته کاله منځونه کړي وي لیکن یو مونځ به قبول شوي نه وي. ولې؟ کله به یې رکوع ټیک نه کړی او کله به یې سجده ټیک نه کړی. وګورئ چې کله د مونځ علم یې نه دی حاصل کړی، د مونځ پوهه فهم سمجھ یې نه دی حاصل کړی، د مونځ شرایط او ارکان یې نه دی حاصل کړی، د دې واجبات او مفسدات یې نه دی یاد کړی. وګوره مونځ به یې کړي وي، دا نه چې مونځ یې نه دی کړی.
الله پیغمبر فرمایل شپېته کاله به موزونه کړي لیکن یو موز به د الله په نسبت قابل قبول ني ولې کله رکوع نه کړي د رکوع خپل علم دی د رکوع خپل احادیث او سنت دي کم طریقې سره رکوع کې سبب کې وای څومره مقدار به ملاټیټه څومره مقدار به مطلب لکه سر خاطه کې څومره مقدار به رکوع کې پاتې کېږي د خپل یو مقدار دی نو ګوره که بغیر د علم نه زمون کم عبادت وي کنه هغه عبادت هم د الله په نسبت قابل قبول نه رمضان دی د روزي علم دی نشتره سره ټول روزي باندې خرابې کړي د حج علم دی ډیر په حج کې بعضی مسلې داسې دي چې انسان نه هغه مسله یې خو اون کړه او یې مطلب لکه یو کارو چې هغه د نه کولو او دو وکړو دغه حج هم نه قبول شوی او آینده کال کې بیا حج فرض دی کوله قرض را دي او ارسه ولګي او دې به دوباره بیا حج کوي او دغه حج هم نه فرض نو سمایت مند علم د دې ډېر لوی مقام دی د الله په نسبت دی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انس بن مالک رضی الله عنه دا روایت چې د سخاوت په معاملې کې ټولنا یعنی زیات سخی څوک دی د سخاوت په معاملې کې روایت باندې ګور ځان کوی کې ښا مطلب سخاوت څه دی وای او سخی څوک دی د الله او د الله د رسول په نسبت دی انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سخاوت په معاملې کې ټولو نه زیات دا سخی څوک دی سوال ډیر عجیب دی چې کله به صحابو نه داسې تپوس نبی علیہ السلام وکړو صحابه و تعرض کولو چې د الله او د الله د رسول ته بس د دې خاصه علم دی چې ټول نه زیات سخی څوک نو نبی علیہ السلام ته فرمایل ټول نه زیات سخی د سخاوت په معاملې کې دا الله جل شانه دی وګوره خپل پردي دوانو ورکې کنه ورکې خپل پردي دوانو ورکې کنه ورکې موږ تاسو خپل بچی له 100 روپے ورکو نو پردي بچی له 10 روپے ورکړي دي یا مثال کې د موږ تاسو وګوره خپل کور د خوراک ضرورت څومره سامان وروړو لیکن چې د پردو لمر وړي دي موږ ځان څومره جامه به هزار خپل بچو لا چې د پردو لمر کړي دي یا مثال کې وګوره ډیر کړه دا د څه خلک چې هغه به زمون مني یا به زمون تعریف کوي یا به موږ سره تعلق ساتي نو موږ به هغه سره مطلب لکه تعلق ساتو هغه له مطلب لکه موږ چې روټه ورکو او کوګر کو څوک موږ نه پیژني یا موږ سره دښمنی کوي بیا موږ هغه له چې روټه ورکو موږ هغه له ضرورت ورکو نه لیکن الله جل شانه تو ګورې کنه اته عرب انسانانو کې شپږ عرب دا کافر دي دا کافر الله ورکي کنه ورکي رزق ورکي کنه ورکي جامه بیزار ورکی کنه ورکی اولاد ورکی کنه ورکی وګوره مطلب دا کافر باندې الله پاک نور راخي جوړې دی دا الله د نور نه لګیا د فیدو چتای هغه کافر باندې بارانونه کیږي هغه د الله دغه بارانونه هغه څومره فیدو چتای دا الله پیدا کړ شوی غرونه هغه څومره فیدو چتای دا الله خوار کړ شوی زمکه هغه څومره فیدو چتای او دا الله خخ کړ شوی غرونه هغه څومره فیدو چتای او دا الله روان کړ شوی سمندرونه هغه څومره فیدو چتای اچنن پورا دنیا کفار مزه کوي دا چې کم وسایل باندې کوي دا وسایل د چا دي دا سمندرونه دا غرونه دا اوسپنې دا تانبه دا پیتل دا هیره جواهرات دا سونا دا چاندي دا جازونه دا ټول د چا دي الله همدغه شان دي دوه عرب مسلمانانو کې 98% مسلمان د الله نه فرمان دي الله ورکی کنه ورکی خپل پردي دوانو لور کوي دوست دشمن دوانو لور کوي که څوک عبادت کوي او کنه کوي دوانو له الله ورکوي نو ټولو نه زیات سخي د الله پیغمبرو فرمایي چې هغه څوک دی الله جل شانه د سخاوت په معاملې کې ټولو نه غټ سخي ټولو نه لوی سخي ټولو نه په 1 نمبر سخي هغه الله جل شانه دی او په 2 نمبر باندې په بنیادمو کې یعنی ټولو نه زیات سخي چې مناغه زیمه دا چې ویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ویلي دا غره له شوی شریعت نو ګور ټول فیدیو چې دی ګډو نو پیژني دا غره له شوی شریعت باندې ګور ارشا د حق ملو شو ملو نشو وګوره دا پیغمبر دروازې د کافر د پارم کولو دي دا پیغمبر یعنی د شریعت
او دا پیغمبر ورول شوی دین دروازه ورته کفارو د پاره کولو دي مسلمانانو د پاره سدي کولو دي هغه پیغمبر وګوره د ټولو د پاره رحمت للعالمین دی یعنی مطلب په عالمینو کې د انسانانو جناتو حتی تر دې تر زناور پورې مطلب لګا الله پیغمبر سدي انداغه صحاوت دي ساروی براتل او د الله پیغمبر د خپل شکوې او شکایتونه بیانول ساروی براتل الله پیغمبر افلان کې زما مالک مال سکي مال خوراک پورا نه راکې او بوج را باندې پورا وړي د الله د پیغمبر سخاوت دا تر د زناورو پورې تر د ماشومانو پورې حتی تر دې وګوره د الله د پیغمبر ورول شوی شریعت کې یعنی هغه کافر چې دا زنانه ده هغه کافر چې دا سپینګری دی هغه کافر چې دا ماشوم دی نو ګوره دی له ضرر چې دی له ضرر نه ورکوي دی ته نقصان نه رسوي یا عام کافر دی مطلب اسلام مسلمان شریعت سره بس بل کفر سره ګډ کې ناشته شریعت ته مطلب لګه دعوت ورکه او ضرر بدل هم نه ورکوي ټولونه د الله نه پس ټولونه لوی سخی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بیا په دریم ځل باندې او فرمایل یعنی وې زمانه پس ټولونه غټ سخی ټولونه لوی سخی دا عالم دی زما د امت چې دی مطلب علم دین زده کوي او علم دین خلکو ته خی او بیا سو فرمایل پر ورځ د قیامت به دی یو امت وي یا به دی امیر وي حدیث الفاظ یا خو به دی امیر وي خلق به د ماموران وي یعنی دی به چا تابع ني خلق به د تابع وي او یا به دی د یو پورا امت په شان د عزت او قدر وي لکه وګورئ یعنی د عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه قدر او قیمت پورا امت په مقابله کې دا غزيات دي په مسله مطلب لکه یو طرف ته پورا امت بل طرف ته یو طرف ته صدیق اکبر داغه مقام منزلت دی نسدي یعنی هغه اوچت دی دغه شانته د انبیو نه پس لوی مقام لوی مرتبه ده د علماء کرامو ده د صد وجه د عالم سره دا مطلب لکه په انسانانو کې څه بیل ډیزاین دی یا دا په انسانانو کې څه بیل مخلوق دی نه 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 زمایت مندو بلکې په دې انسانانو کې نبی د دې انسانانو نبی الله پاک منهم منکم الفاظ استعمالي یعنی مطلب الله یو نبی را لګړي دی په امت کې را لګړي دی په انسانیت دغه په شان دی لیکن دغه نبوت صفت د وجه دغه مقام ډیر اوچت تللی دی دغه نبوت صفت د وجه د وحی راځي د تمام انسانیت نه د مقام اوچت تللی دی د څه دا کم صفت د علم دی دا صفت چې چا سره یو ځای شو د مقام څه شو هغه ډیر بر لاړو د مقام هغه ډیر زیات څه شو یعنی هغه یعنی دا اوچت شو دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی فرمایلی دی ابن عمر رضی الله عنه دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یعنی زما په امت کې ټولونه بهترین خلق کم یو بهترین خلق هغه سړي وی علماءها زما د امت ان د دې امت بهترین خلق چې کم دي هغه علما دي او په علماء کې بهترین بیا څوک دي الله پیغمبر ډیر عجیب خبره کړې ده خیر علمائها رحماؤها په علماء کې ټولونه بهترین هغه څوک دي چې هغه زما په امت باندې رحم کوونکي دي زما په امت کې ټولونه بهترین څوک علما په علما کې ټولونه بهترین رحماؤها چې زما په امت باندې رحم کوي رحم او بیا د الله پیغمبر څه فرمایل الا دا روایت وګړي روایت دی کې دا الا په عربی کې چې یو خبر ډیره زیاته اهم وي نو قران یا په احادیثو کې یا د الله پیغمبر چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو هغه دا الا استعمال کړي الا خبردار ووره د یو عالم سلویه گناهونه الله معاف کوي دا د حدیث ټوکړه ده د یو عالم سلویه گناهونه الله معاف کوي چې د یو غیر عالم یو ګناه الله معاف کوي یعنی که مطلب الله د یو غیر عالم یو ګناه معاف کوي داغه د یو ګناه د معاف کولو نه مخکې الله د یو عالم سلویه گناهونه معاف کوي دا د علم صفت ده چې ګینې دواړه یو شان دي او بیا د الله پیغمبر فرمایل الا خبردار یعنی وره زما په امت باندې رحم کوون کې عالم د قیامت پر ورځ باندې با د سره دومره نوري کنه دومره نوري چې
چې په هغه نور کې به خلق د سروانی د الله پیغمبر فرمایل د مشرق او د مغرب کې چې څومره فاصله ده دومره نور به د سره چې په دغه نور په دغه رڼا کې به د سره سي یعنی دا خلق به د سره یعنی دا به روان وي هغه عثمان بن عفان رضی فرمایل یشفع یوم القیامت الله به یعنی پر ورځ قیامت چې څوک شفاعتونه کوي کنه ټول اول الانبیاء انبیاء وکړي شفاعتونه وکړي د خلکو سفارشونه وکړي وګد حدیث د الله پیغمبر په سجده باندې پروت درې پیری بدل الله پاک فرمایي ارفع راسك سر چت سل تو و پیغمبر واړه درکو بدلا د سوي موږ بدل درکو وګد حدیث د مقامات اوس ذکر کړي ثم العلماء الله پیغمبر فرمایل ثم العلماء په دویم نمبر باندې به علما کوي دا روایت مکتل یو عجیب روایت په مخه درالو مولانا امداد الله صاحب هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دی علما کا کام او ان کا مقام هغه وی پرز د قیامت په وی الله پاک دا عابدان ني عابد چې د الله عبادت کوي شپورس خالص د الله عبادت کوي الله بدی ته وی زه جنت ته ځي دی به جنتونو ته رواني مجاهدین چې د الله په لار کې جهادونه کړی دي د الله پاک فرمایي زه تاسو جنت ته ځي د علما به عرض کوي ان د علماء دا فضیلت او د علماء دا مرتبه او د علماء دا درجات د الله پاک خلقو ته خي د علما به عرض کوي چې یا الله کدا نن مطلب عابدان دي او کدا مجاهدین دي نو دا خو زموږ د علم د برکتو لکه مونږ سره علم مونږ دي ته ویلو چې مطلب لکه الله په دې راضي کیږي الله په دې ناراضه کیږي دا د الله عبادت دا د الله حکم دی دا د الله مطلب ناراضگی دا الله حلال کړی دی دا الله حرام کړی دی دا د الله جل شانه په دې باندې راضي کیږي دې باندې الله ناراضه کیږي یعنی الله کنن دا عابدان دي او دې ستا عبادت او بندگی کړي وا نو دا هو الله مونږ خولي دی دا نن مونږ مخ کی جنت ته روان الله دا کم مجاهدین دي ته مونږ ویلو چې پتا سو باندې jihad فرض دی او په jihad کې شهادت باندې د ویني احساس کی رسیدونه مخ کې مغفرت کیږي او بخنه کیږي او ګوره یعنی شهید په سره د خپل د جامو کې کم لت پت په دغه لت پت وینو کې به خوي د وینه الله پاک ته خوخه ده د وینو لت پت جامې د غسبین کفن نه الله ته خوخي الله دا خبره خو مونږ دي تکولې وي یعنی دې زموږ د وجنن مطلب لکه زموږ د علم د وجه یعنی دا مجاهدین او دا عابدین الله دا نن جنت ته روان دي او مونږ دلته ولاړ نه الله پاک وته فرمایي چې تاسو مرتبه زما پنځ د فرشتو په شانتي ده تاسو ما د سفارش ته مرد دي سار کړی هغه خلک ولاړ جنت لاړل د حشر میدان دی زه سفارشونه کوي کم خلکم بوخي سمرم بوخي ځان سره جنت ته داخل کې دا علما به سفارشونه کوي او ځان سره بسو کوي یعنی خلک جنت ته داخل کې حتی تر دې په اخر کې به دین جنت ته داخل شي نو څه فرمایي عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء يعني پروس قیامت با سفارشونه کوي ټولنا اول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دیم نمبر باندې علما او په دریم نمبر باندې بیا شهدا کم خلک الله په لار کې شهیدان شوی دي دغه شهدا ولهم الله یو مخور کیږي تاسو مطلب لکه څوک سفارشونه کوي نور په روایت کې دا حافظانو متعلق راغلي دي دغه شان د حجیانو حضرات متعلق راغلي دي د فرشتو متعلق راغلي دي قران به انساني شکل کې وي یو انسان برابرسي د قبر نه پریشانی وي یو کمزوري شکل والا انسان چې داغه د مخ کې به دا وخني د مخ به بالکل اوچی او دا خېټه چې دا به د املا سره جنگیدلی وي او دغه وي اتعرفوني ما پیژني دوی معرف نه دی پیژنم سوکی درې پیری ورته ما پیژني او دې نه دی پیژنم بیا ورته ما پیژني نه دی پیژنم دی ورته د الله سلاس کې راکا او چې کله ول الله سلاس کې ورته راځه وای زستاغ قران یعنی قران دا پرسه کې امد د انسان په شکل باندې زستاغ قران چې زبدا سوکما هر انسان د خپل کاروبار نه فائدو شته نن به ته مطلب لکه څنګه نن به ته ان طالب زه فائدہ درکوم ته به نه زمانه فائدو چته
تا ما باندې عمل کړو ته ما د شپې خوب ته نه وي پرېښوستی چې تا په ما باندې عمل کولو او ته به یریدې ته به سهار وختي منځله پاسېدې خپل خوب به دې مخکې وروسته کړو ته به سهار منځله پاسېدې ولې د قرآن حکم و ما کې د تهجدو حکم و او ما کې د رمضان حکم و تا به د ورځې خوراک نه کولو ته به د ورځې نهار ګرځېدې راکه لاس د الله جل شانه دربار ته به راولي 1,24,000 انبیاء علیه السلام ولاړ دي تمام انسانان دا به ډچېږي داسې ولاړ وي او دا انسان او دا قرآن چې د انسان په شکل باندې دی دی به د الله جل شانه دربار ته راولي تمام انبیاء ولاړ دي الله نن خلک سفارشونه کوي او زه د خپل چې د زما باندې عمل کړو او د ما باندې څه کړو زما د وجه د شپې خوب نو زما د وجه د ورځې خوراک نو الله زه د سفارش کوم نو قرآن د چا کلام دی او د قرآن حدیث بکردی د قرآن جګړه منلې شوې ده یعنی مطلب قرآن د چا د پاره جګړه کوي کنه نو الله پاک د قرآن جګړه به منلې ده کله د الله کلام دی او قرآن پاک په دوه قسمه جګړې کوي یعنی یو د فاسق او فاجر چې الله دربار مخته به راولي او د چمغړت نه نیولې وي او الله ته به شکایت کوي او دته به محمد رسول الله وي نور لسمه سپاره وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله زما دي قوم دا قران پرې خوستو یعنی محمد رسول الله به یو شکایت کوي هغه د قران متعلق قران به شکایت کوي خپل متعلق همدغه شان دي دغه محمد رسول الله به سفارشونه کوي دا قران به سفارشونه کوي الله جل شانه د طرف نه به حکم شي ويعطى الملك بيمينه اے قرآن اے زما کلاما نن تا ما دا چې مخې ته څوک درولې دی که نه او ته د سفارش کې ويعطى الملك بيمينه اے فرشتو راشي داسې بادشاهت ولا ورکې د داسې بادشاهت پروانه ولا ورکې د داسې بادشاهت یعنی هغه سرټیفیکیټ ولا ورکې او د داسې بادشاهت یعنی دل سور کې هغه مقام ورکې په دې خلاص کې نو په دې خلاص کې بدله یعنی د داسې بادشاهت چې قرآن ورته وایي وملکا کبیرا قرآن ورته لوی بادشاهت ویلی دی لوی نعمت ورته قرآن ویلی دی چې د هغې اندازه د سترګو د مزل برابر د انسان د قدمونو برابر نه د جهاز د رفتار نه د اس د رفتار نه بلکې د بجلی د رفتارم نه د انسان د نظر د رفتار د 1000 یا د 2000 سال چې انسان د نظر څومره مزل کولی شي داسې 2000 کاله د دې دومره نعیم و ملکا کبیرا د داسې بادشاهت پروانه ولا په دې خلاص کې ورکا والخلد بشماله او ابد الاباد ابد الاباد ابد الاباد خوشحالی سکون راحت آرام چین زوانی مصیبت ختم تکلیف ختم آفت ختم ضرر ختم لوگ ختمه بڑاپا ختمه غمونه ختم ټینشن ختم یعنی د ابد الاباد د خوشحالو د ابد الاباد د ځوانۍ او د ابد الاباد د بادشاهت او د ابد الاباد د نعمتونو هغه وارنټي او ګارنټي او هغه کاغذ او هغه سرټیفیکیټ دا ول په دې کس لاس کې ورکا او ويوزع على رأسه تاج الوقار الله پاک د فرمای نن د عزت او د بزرګي یو لوی تاج وروړي دا ورته په دې سر باندې سګي دا ورته کېږي په سر باندې د الله د طرف نه د وقار او د عزت او د بزرګي تاج دی په خلاص کې وسره ان سدي بادشاہت دی په ګس لاس کې وسره د ابد الاباد د خوشالو سرټیفیکیټ دی او دا انسان جنت ته روان دی دغه قران ته لاس نیولې دی تر څو چې جنت الفردوس ته ور داخل کړي دي تر هغه وخت پورې ول لاس نه پریږدي دا دغه قران ان سدي هغه چې انسان په عمل کړی دی او دغه کتاب دغه قرآن عظیم الشان چې کم زمونږ د هدایت لپاره او زمونږ د پوهې فهم سمج لپاره او دا چې مونږ په خپل رب وپېژنو د خپل رب رضا پې وپېژنو چې الله نازل کړی دی دا دغه قرآن څه دی یعنی فضیلت دی او دا دغه قرآن څه دی دا برکت دی خبره مې دې پسې کوله ان په ورځ د قیامت په الله جل شانه په نس باندې د علم ډېر لوی قدر او قیمت وي ډېر لوی منزلت به وي حتی تر دې په دنیا کې هم د دې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی منزلت دی یعنی مطلب علم داسې صفت دی علم داسې صفت دی چې دا علم ان څه شو دا چا سره ولګېدو دې علم لا
چا په سینه کې ځای ورکړه او دا علم چې الله جل شانو په نسبت باندې ډېر لوی مرتبه ده ډېر لوی درجه ده د دې قدردانیو کې زما عزتمندو ما اوس یو حدیث کړو په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان د بدترین زمانه مطلب لکه وخت داسې وخت چې بدترین وختي چې کوم په خلکو باندې راځي هغه کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مطلب داسې وخت پراش چې الله پاک په د خلکو نه دا صفت د علم به الله پاک د خلکو نه اوچت کی دا ټول نه بدترین وخت ټول نه بدترین خلک چې کم دي هغه کم دي هغه دغه دي چې نسش چې علم به دین الله اوچت کی خدا حدیث کې ډېر عجیب الفاظ استعمال کړی دي وې دا علم به الله د سينو اوچتای چې د دې خلکو د دې سينو نه به الله د علم اوچت کی یا د دې خلکو د دې دل دماغ نه به د علم سوکي دعوتنا الله پاک اوچت کی نه د څه نه کوي بقبض العلماء بقبض العلماء د علماء په قبض سره عند علماء په چتول سره مطلب لکه شي الله پاک عند دنیا نه علم اوچت کی علم نن ټولنا ارزانه د چا وینه ده د عالم وینه ده نن ټولنا ارزانه وینه یعنی چې مطلب اس قیمت نشته اس قدر قیمت نشته هغه څوک دی هغه عالم دی خیال هم دی کنه یعنی په دې معاشره کې د علماء ته څومره سپک نظر کیږي یوازې عالم ته نه انت څو ګورې کنه زمون په پاکستان کې چې کله دا بجټ وزي کنه نو په دې بجټ کې د دې لارو کوڅو دا نالې نه دي نالې کم کې چې دا غندونه رواني د دې د پاره پکې وي خو د جمعات او د مدرسې د پاره پکې د الله شان دی نه بلکې جمعاتونو سره خو ظلم کوي دا حکومت تاسو شوې په جمعات کې تاسو د ټي وي لیدلې دي چې د ټي وي لیدلې دي دی پاکستان کې چرته 1 लाख جمعاتونه یې کنه 1 लाख د جمعات په بل کې د ټلویزیون ټیکس راځي 35 روپے ټیکس راځي د ټي وي ټیکس که په پاکستان کې 1 लाख جمعاتونه نو 35 کروڑ روپے دا حکومت ظلمن ناجیز سره د جمعاتونه نه چته یې سره 35 کروڑ روپے د دې په بجټ کې انیو ګوره د اجړاګانو پورې مطلب د دې په بجټ کې عقیده پاره پکې وي مطلب لکه درته لیونو پورې د دې په بجټ کې عقیده پاره وي او کني نو چا نه پاره ني جمعات ته پاره ني مدرسې د پاره ني عالم د پاره ني دا بدقسمت دي دا کوم الله کلم نه بادي دی عربو تم خیال لګا نه که مطلب لکه د فسق او فجور په حواله سره هر څنګه دي لیکن داغي مساجد وګوره داغي مدارس وګوره داغي علما وګوره داغي طلبه وګوره یو حافظ لا باغي مطلب لکه پاکستانی اعتبار سره 10-15 लाख روپے تنخواه ورکړي صرف ما په خپل سره بدل دي 15 ماشومان وته کینولي چې دې 15 ماشومان ته قران خې تاسو ټول ضرورت به مونږه پورا کوو دغه د وجه نن مطلب وګوره پوره دنیا ولا الله ان څور کړ د فراخي ور کړ د پوره دنیا قیمتي سيزونه د خارونو تر روان دي د پوره دنیا خیرونو برکتونه الله پاک ور کړی نور فسق او فجور پکشته بهشکه لیکن د مساجد په حواله سره دا رنګ حالت نن مطلب لکه زموږ معاشره کې ان سپک کتل کیږي د علماء ته کتل کیږي دا دین ته کتل کیږي دا جماعت او مدرسې ته کتل کیږي لیکن د الله په نسبت باندې د ډېر لوی مرتبه ده ډېر لوی درجه ده د الله په نسبت باندې فرض د قیامت پته لګي چې الله جل شانه چې کله د مجمعینا کم خلق را بار کوي کنه او هغه الله د خپل د عرش سوري لاندې کینی هغه نه پس به بیا الله پاک د نور انسانانو سره حساب کتاب کوي نو هغه ګورای کې وکم فرض د قیامت بعد الله طرف نه اعلان کیږي اين العلماء اين الائمه اين المؤذنون كم دي علماء كم دي اغه ائمه كم دي او هغه د جمعات اذان کوونکی کم دي یعنی دا خلق په الله پاک د دې مجمعین روچت کی او د مشکو د انبر په منبرونو باندې وکینی هغه نه بعد به الله پاک حساب کتاب کوي په دغه ورځ باندې پته ولګي چې د مؤذن څومره قدر او قیمت دی د الله په نسبت دی د مؤذن
دا سر دا پر ورځ قیامت د سوچ دي پورا د حشر میدان والا ویني ولی دا مطلب لکه سو د بد الله اکبر نعره لګول په دغه ورځ باندې به د اذان پته لګي مونږ خو مؤذنان اوسګار خلک کتلی کنه چې کوم د معاشري اوسګار باندې چې جماعت مؤذن دي کو الته اهمیت نشته کنه اهمیت نشته پته پر ورځ د قیامت لګي دا ائمه او دا علما د دې پته پر ورځ د قیامت انسګي لګي ګور د الله پیغمبر فرمایل ما دوست حدیث ذکر کو ذکر لرسول الله صلی الله علیه وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم د الله پیغمبر وړاندې دوه کسانو ذکر وشو چې یو عابد دی یو عالم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی فضل العالم علی العابد د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم زما فضیلت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما فضیلت پتا سو کې دی یو ادنا درجه انسان باندې چې کوم فضیلت دی هغه شان دی فضیلت زما د امت د عالم دا په غیر عالم باندې دی او بیا الله پیغمبر هم دې حدیث ټکړه دا وی فرمایل ان الله وملائکته واهل السماوات والارضين حتى النمله في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير یعنی حتی تر دې الله پاک د الله پاک فرشته اسمانونو والا زمکو والا حتی تر دې میږي حتی تر دې په سمندر کې کبان چې خلکو ته علم خي خلکو د دین خي دي د پر د رحمت دعاګانې کوي الله د الله فرشتي به رحمتونه را لېږي دا څه د وجه دا صفت د جاري دا صفت د جاري دا د علم صفت دی د الله په نسبت د علم ډیر لوی قدر او قیمت دی د الله په نسبت د علم ډیر لوی قدر او قیمت دی یعنی وګوره کنه په موږ د جماعت کې خخته لګېدلې دي عام کورونو کې خخته لګېدلې دي په دوانو خختو کې د زمکه اسمان فرق دی کنه دی دنیاوی اعتبار سره فرق دی اخروی اعتبار سره فرق دی دنیاوی اعتبار سره جماعت ته خلک د عزت په نظر باندې ګوري تاسو جماعت په دیوال باندې سوګلاړي دوکلی شي جماعت دیوال له سوګله د ورکول شي وګوره جمعه ته څوک سره د پیزار نشي راتن نه کېدی دا د عزت دی قدر دی منزلت دی او په آخرت کې به دا جمعتونه دا به د الله جنتونو مخې ته ولاړي او ستاسو دا خسته دا ماربلو دا ټیلونه او دا خسته اجرې او دا محلات دغه بلډینګونه دغه پلازې دغه بینک بیلنس دغه هیره جواهرات سونو چاندي دغه بي ام دبليو مرسيډیز او دغه ټول ستاسو د حسن او جمال والا لباس ستاسو د حسن او جمال والا دغه کورونه او دغه فلیټونه او دغه کاروبارونه حتی تر دې چې په دنیا کې چې سدي دا په ټول جهنم د زی سوي دا خانه کعبه نه د مسجد نبی نه بیت المقدس او څومره چې مطلب په دنیا کې جماعتونه دي دا به صرف جنت د زی باقی دا ټول هر څه به جهنم د زی دا جماعتونه به جنت په غاړه باندې ولاړي الله موږ جنت نه داخليږي ولې نه داخليږي الله چې آباد کړیو نو څوک الله هغه در سره تر څو پورې جنت ته نه داخل کړي تر هغه وخت پورې موږ سنزو یعنی موږ جنت ته نزو الله پاک او فرمیزي چا آباد کړي وي او چا مطلب عبادت باندې آباد کړي وي ځان سره سکه د جنت ته داخل کې وګوره د جمعات د خختي او د بهر د خختي فرق شته کو فرق نشته د چې چا سره علم ولګیدو د علم صفت چا سره ولګیدو او چا سره نه دی لګیدلی او دغه شان دی کې د زمکو اسمانونو فرق دی او قران وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي برابر کې دي شغه خلک چې کم خلکو سره علم دی او کم خلکو سره علم نه دی نو دې د وجه یعنی دی ورځ کې زموږ د مدرسو د افتتاح کیږي مدرسې شروع کیږي هر کس له پکاره چې خپل یو بچي حافظ کی د قران پاک چې کم از کم لس کسان بدن سره جنت ته داخلي کم از کم خپل بچو کې یو بچي عالم کی چې پر ورځ قیامت بیا سره شي یعنی دا پکار راشي او د دې علم او د علم والو قدر پکار دی د الله پیغمبر فرمای اتبعوا العلماء تاسو د علماو تابعداري کوي او څه فرمایل مساکین سره ناستا کوي په مساکین باندې رحم کوي نو حدیث کې دوه ذکر کړل د علماو اتباع او په مساکین باندې رحم الله جل شانه دې متاسله د علم د قدر او قیمت او د علماو قدر او قیمت او د منزلت الله جل شانه متاسله تر نصیب کی الله دې د بی علم او د جهالت د زندګۍ نظم ساز ټول حفاظت کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین